السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د علماء دیوبند ملګری طلباء کرام علماء کرام کغواړي چې مونږه د علماء دیوبند د خپل مشرانو داسې کتابونه داسې تفاسیر د قران کریم وګورو چې هغه جامع وي او مختصر وي. نو په هغه کې په سر فارس باندې د امام شاه ولی الله رحمه الله مترجم چې هغه ته یو لوی خصوصیت حاصل دی او د هغه د ټولو نه لوی خصوصیت دا دی چې امام شاه ولی الله رحمه الله دا اولنې انسان دی چې په اعجمي ژبه کې د قران کریم ترجمه کړی ده. دویم د شاه ولی الله رحمه الله بچی شارف الدین محدث دهلوی رحمت الله علیه داغه مترجم دا زمونږ د پاره مطالعه کول ډیر زیات ضروری دي. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه داغه مترجم دا سټډي کول زمونږ د پاره ډیر زیات لازمی دي. شاه عبدالقادر محدث دهلوی رحمه الله داغه مترجم قران کریم زمونږ د پاره سټډي کول دا ډیر زیات ضروری دي. کم چې زمونږ مشرانو زمونږ شيوخ او اساتذه کرام مونږ ته خودلی دي او کم چې د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلباء اسلام نظریاتي علماء کرام او سکالرانو مونږ ته خودلی دي هغه دادي. څلورم بلکې پنځم کتاب د علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله چا چې د قائد اعظم جنازه پړاو کړي وا چا چې اول ځل د جمعیت د پاکستان جنډه اوچته کړي وا داغه کتاب تفسیر عثماني دا هغه ته الله تبارک وتعالى د تفاسیر په دنیا کې یو لوی جامعیت ورکړی دی. مختصر الفاظو کې معنی مفهوم تفسیر جامع انداز کې ربط او مناسبت چې هغه زمونږ د لپاره انتهایی مفید دی. نو الله تبارک وتعالى دې مونږ ته د قران کریم او تفسیر صحیح فهم د معانیو هغه را نصیب کی او الله تبارک وتعالى دې مونږه عمل کوون کی په قران کریم باندې جوړ کی. آمین یا رب العالمین.